السلام علیکم ملګرو. د شاهد خان افریدي دا تصویر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی چې یو پکې شاهد خان افریدي تصویر دی، یو پکې د یو قاری صاحب تصویر دی، او بل پکې د شاهد خان افریدي یعنی د یوې زنانه تصویر دی. نو اصل قصه څه ده ملګرو؟ په دې پوهه کومه شاهد خان افریدي یو ډیره عظیم الشان کارنامه کړې ده. دا د شاهد خان افریدي لور هغې قرآن عظیم الشان ختم کړی دی، او د کم قاری صاحب نه چې ویلی دی نو هغه قاری صاحب نه چې کله دې قرآن مکمل کو نو شاهد خان افریدي راولګېدو او هغه قاري صاحب یې راوغوښته د هغه دپاره یو پروګرام یو تقریب منعقد کو، او په هغې کې د هغه حوصله افزایي او د هغه دپاره د یو تحفې انتظام کړی و چې هغه تحفې وله ورکړې ده. په دې سکرین به تاسو به دې تصویر ښکاري، ګاړی وله ورکړی دی، ګړۍ وله ورکړې ده. دا په اصل کې په ظاهره خو د دې قاري صاحب عزت او احترام یې کړی، خو په اصل کې دا د قرآن عظیم الشان عزت او احترام یې کړی دی. او یقینا د یو مضبوط ایمان والا داسې کار کولی شي. پیسه د هر چا سره شته نن سبا، خو داسې څوک نشي خرڅ کولی لکه ده چې خرڅ کړی د الله د رضا دپاره. نو یو ډېر عظیمه کارنامه کړې ده. امید لرو چې الله رب العزت به د دې په وجه باندې کیدای شي معاف کړي، د ده معافي وکړي او د ده د جنت فیصله وکړي. الله رب العزت دې موږ ته هم د علماو د دین او د اسلام د شاعر اسلام په دې اسلام باندې د عمل کولو او د دې د شاعر اسلام او د علماو د احترام کولو توفیق راکړي. ډیره مننه ملګرو. په دې پیج کې څه مسله راغلې، په دې چینل کې د دې د وجې ویډیوګانې نه راځي، نو دا ویډیو در سره لایک او یو ښکلی غوندې کمنټ د شاهد خان افریدي دپاره ضرور وکړئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.